الله عليه وسلم سرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله جل شانو فرمای زدا سے رب ما الله هغه سے رب دے چې خپل پیغمبر راولېګو سره د هدایت او داسې دین ورته ورکو چې دا به غالب کیږي او کامیابیږي او لوړیږي او اوچتیږي به د دنیا په ټولو دینونو باندې. وکفا بالله شهیدا او د دې خبرې دپاره الله پوره ګواه دی او الله چې دی دا هر څه جوړونکی دی. الله جل شانه به دا دین غالب راولي. الله جل شانه بل ځای کې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هغه څوک چې د اسلام د دین نه علاوه د بل حق دین طلب کوي او دا ځان په حق ګڼي دغه دین به د ده نه قبول نشي الا مګرم اسلام، چې دغه سړی به په اسلام دین باندې عمل کوي بیا به د ده نه اعمال دا قبلیږي. زما ورونو نو کافران په دې کوشش کړي چې اسلام بدنام کړي، علما بدنام کړي، مدرسې بدنامي کړي او د الله جل شانه کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بدنام کړي، خو الحمدلله دا نشي کولی. د اسلام د شروع نه تر اوسه پورې چې څومره باطل قوتونه د اسلام خلاف لګېدي الحمدلله هغوی د وخت د خپلې زمانې سره الله جل شانه سرټیټي کړي دي او هلاک کړي دي او داسې پکې بیا راغلي چې اسلام ته یې غاړه ایښې ده. لکه د صحابو د دور مطالعه چې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اواز باندې ټول عرب ملګري شوي نه دي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسولي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه شهیدان کړي، صحابیات شهیدانی کړي، صحابه د کورونو نه ایستي، صحابه باندې روټیګانې بندي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ایسته، د مکې مکرمې د ښار ایسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن زخمی کړی دی. د هغې نه وروستو بیا ځینې صحابه هغوی بیا وروستو مسلمانان شو، ځینې عرب. او په شروع کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به یو کس یو زنانه دو کسانو ایمان راوړه. داسې نه ده چې اسلام د شروع نه چې دی ډایرکټ بس د دنیا ګوټ ته رسېدلی، نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو او د هغه په ژوند باندې د صحابو محنت دغه دین چې دی دا زموږ ستا ملکونو او زموږ ستا علاقو ته را رسولی دی الحمدلله. نو زما ورونو اوس کافران غټ اعتراض دا کوي، خپلې خبرې ته راځم چې اسلام ښځې ته پوره حق نه دی ورکړی، یا د ښځې چې کوم حقوق ورته پکار دی او کوم عزت ښځې ته پکار دی او کوم محبت ښځې ته پکار دی او کوم زندگی ښځې ته پکار ده دا اسلام نه ده ورکړی. دا کفار وایي، خو د کفارو دا خبره دا باطله ده. ما درته مخکې ویلي داسې یو دین، داسې یو نظام، داسې یو قانون دا تاسې پیدا کوي چې ښځې ته د اسلام عمره حق ورکړی، لکه چې اسلام څومره حق ښځې ته ورکړی دی چې دغه حق بل دین ښځې ته وربخلی نو هغه دې میدان ته راوځي، هغه دې د مسلمانانو مقابله وکړي. زما ورونو امریکایان ځان ته د بشري حقوقو استادان او ماسټران او مشران وایي او بیا خاص کر د ښځو د حقوقو د دې ډېرې چغې وایي چې یاره موږ ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي او ښځې موږ ډېرې خوشحاله کړي، خو نه داسې نه ده. راځئ زه د امریکایانو نه یو تپوس کوم چې امریکایي ای کافرانو، ای یهودو او نصاراو، تاسو چې د ښځو د حقوقو چغې وهئ تر اوسه پورې په امریکا کې وزیر اعظمه ښځه ولې رانغله؟ ته چې وې چې موږ ښځې او سړي ته یو رنګ حق ورکړی دی، اوسه پورې ستا په امریکا کې ښځه وزیر اعظمه نه ده راغلې. ستا د فوج غټ پوسټونه او جرنیلان چې کوم دي دا ټول سړي دي، ښځه پکې نشته. تا خو خپل حق نه دی ورکړی. ستا د صوبو د ملکونو څومره ګورنران چې دي دا سړي دي، ښځې پکې نشته. ستا په ملک کې چې په یونیورسټۍ کې سړی استاد دی د هغه تنخوا ډېره ده او چې ښځه استاد ده د هغه تنخوا د هغې په نیمه باندې ده کمه ده. ستا په هوټلونو کې چې څومره کاریګر دي د سړو تنخوا سیوا ده د ښځو کمه ده.
او ستا په ملک کې چې څومره ظلم کیږي دا د زنانو سره کیږي د سړو سره نه کیږي بلکې د ښځو سره دومره ظلم روان دی چې زمونږ د علاقې نه تبلیغیان تلي وو غالبا د 1992 خبره ده 1990 کال تبلیغیان تلي وو نو امریکا کې یو هوټل کې ناستو روټۍ خوړله نو خو ټول کافران دي د عیاشۍ شوقین دي وایي مونږ هوټل کې روټۍ ته کېناستو دې وخت کې یو ځوانه زنانه یو جینۍ راغلله او هغه خپل مخصوص لباس د ګډا اغوستی دی او سټیج ته د هوټل کې وختله او مونږ ناستې روټۍ خورو دا ښځه چې ده دا ګډېږي او دا خلک ورته ګوري هوټل کې خلک روټۍ خوري چیس کې او روانېږي هغې ته $1 $2 د خپو ته ور واچوي غیر اوچت کې جیب کې واچوي خو دا دمه چې دا په دې خپله ګډا کې کله کله موږ ته راوګوري زموږ د ګیرو ته زموږ د پټکو ته زموږ د لباس ته موږ سره په لاس کې تسبیح دي او موږ په کومه طریقه باندې چې روټۍ ته ناست یو او په کومه طریقه باندې خوراک کوو نو دا زنانه چې دا ډمه د انګریزه دا وایي د دې ګډا په دوران کې موږ ته راګوري او موږ یې ټارګېټ کړي وو خو چې کله وایي دی دا خپل رقص او دا ګډا ختمه کړله ستړې شوله موږ ته راغله موږ ته راغله او خپلې طریقې سره ستړي مشي وکړل و چې د کوم ملک یې د پاکستان څه کوئ موږ خو مسلمانان یو تبلیغ ته راغلي یو د څه دعوت ورکوئ د الله جل شانه د وحدانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د قرآن د دین اسلام د حق دین دعوت ورکو خو وایي ما ته ویل چې ستاسو په دین کې ښځو ته حق ټیک میلاو شوی دا خلک خو وایي زمونږ خلک زمونږ کتابونه چې مسلمانانو ښځو ته حق نه دی ورکړی و مونږ ویل چې اوس موقع برابرېږي اوس صحیح خبرې ته دی لاس واچو او ټیک دی چې دی راونیو وایي مونږ ورته ویل چې ښه دا تا چې دومره وګټل تا څو روپۍ واغستې دی ویل ما مطلب دا $10 پیدا کړل ولې ته ګډېږې څه چل دی ورونه دې نشته پلار نشته مور نشته وایي شته ټول شته هر یو د خپل کار پسې وځي وایي که زه چېرته هر سهار رانه شمه او دلته دا رقص او ګډاګانې ونه کړمه نو د هغې ورځ زما تشه ځي او ما ته بیا روټۍ نه میلاوېږي زه به چېرته د چا نه سوال کوم بس دا زما مزدوري ده زما کفیل نشته پلار زما ذمواري په دې ملک کې نه ده اخیستې زما رور زما ذمواري نه ده اخیستې زما مور زما ذمواري نه ده اخیستې زما تره زما د رزق او د روټۍ ذمواري نه ده اخیستې دا زه خپله ځان ته ګټم او دغه رنګې روزانه نوی لباس کوم نوي ډیزاینونه برابروم خلک ځان ته راماتوم او هغوی ماته په دې رقص او ګډا باندې پیسې راکوي که یو مور ته چې غوږ شه اسلام ښځې ته دا حق ورکړی چې ستا غوندې ښځه دا به په کور کې ناستی کومه پورې چې د پلار په کور کې پلار به په ګرمۍ کې په یخنۍ کې ځي دیړیانې به کوي مزدوریانې به کوي او د ژوند ټول ضروري اسباب دا به خپلې لور ته کور ته راوړي او دا به لور مور دا به ځان ته پخوي دوی به خوراکه کوي لباس کپړې دا به پلار راوړي د پلار ذمواري ده پیزار چپړې سینډل ستا دا ستا په اسلام کې ستا د پلار ذمواري ده تا ته به راوړي ستا لوپټه ستا څادر دا ستا د پلار ذمواري ده په اسلام کې دا به تا ته راوړي ستا د تعلیم څومره خرچه چې راځي دا ستا په پلار باندې ده ستا پلار به دا تنخواه ورکوي ستا د تعلیم وایي دا په ژړا شوه او ما ته وایي چې ما ته دا دین وښیه وایي نو هغه ښځه په هغې ځای باندې مسلمانېږي هغه ښځه په هغې ځای باندې مسلمانه شوله چې اسلام ښځو ته حق ورکړی کافر به ښځو ته څه حقوق ورکړي زه خو شپه ورځ ګډاګانې کوم او که ګډا مې ونه کړه او رانه مس شوله نو زه په هغې ورځ باندې په هغې شپه باندې وږې پاتې کېږم وایي موږ ته ویل چې دین خو اسلام دین دی چې د ښځو پکې مزي دي زه هم د خپلو خویندو ته ویم د مسلمانانو خویندو ته کافر هم ګورې صرف د کوره راوباسي او بیا در باندې پړې درچوي چې زه په کوم خوا باندې ځي اسلام وایي دا ښځه چې ده دا لال دی لال نه ملغلره دا خلک ډیر پټ ساتي یو کور ورته جوړ کي او د ریخمو کپړه کې تاوه کي
او ډېره پټه ساتي او دا چې څومره د خلکو نظرونه په دې لګي دې لال ملغلره باندې دا کمزوري کېږي دا تتیږي دا ډیم کېږي نو ښځم چې دا اسلام وایي دا لال دی ملغلره ده دا به د کور په پرده کې دننه په کپړو کې پټه ناستی دا به بار نه وځي که بار ووته څنګه چې د دې لال قیمت په ډېرو لیدلو سره په لاس کې اوښتو سره کمیږي دقه رنګې د دې ښځې عزت احترام قیمت دا ګور انتهایي درجه کمیږي زمارونو اسلام ښځې ته ډېر حقوق ورکړي دي او که ته وایې چې زه یې نه منم نو راځه په دې کفري ملکونو کې وګرځېږه ښځو ځانونه په مزدوریانو باندې مړه کړل مړه بلکې یو واقع ده یو زمونږ د علاقې یو مسلمان دا تللی و دغه یورپي ملکونو ته و یورپي ملکونو ته چې لاړم یو ډاکټر ته ورغلم بیمار شوم دې وخت کې وایي ډاکټر ته رنګ راغی رنګ ورته راغی کال ورته راغی چې ستا پلار چې دی دا مړ شو وایي هغه ورته ویل چې زما اکاونټ نه پیسې کټ کړئ او هغه ته کفن هم واخلئ قبر هم ورته پلانکي علاقه کې وباسئ او هغه د هغوی چې کومه رسمي جنازه ده هم پې وکئ او چې څومره خرچه لاړه زما د پیسو نه کټ کړئ وایي ما دې ډاکټر ته وویل دی کافر ته چې دا څوک و انګلیش باندې زه پوهېدم ما ته ویل چې دا زما پلار و او ما پسې رنګ وشو چې پلار دې مړ شو په سوچ کوه هغوی به څه حق پلار ته ورکي کم حق به مور ته ورکي کم حق به ښځې ته ورکي کم حق به خور ته ورکي دا خو اسلام دی چې حق پلار ته ورکړی مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ښځې ته یې ورکړی لور ته یې حق ورکړی وایي ما ورته ویل چې عجیبه خبره ده پلار دې مړ شو نه په ژړا شولې نه دې ورته خپله ډیوټي ماته کړه ډاکټري دې پرېښوده نه یې جنازې ته ورلې نه دې ورته کفن ورکه نه یې غسل ته ورلې نه دې ورته قبر وویسته او بس صرف د پیسو مسله وه چې پیسې زما د اکاونټ نه کټ کوي زمونږ دغه رواج دی یو بله واقعه درته ویم په امریکا کې 2 کاله په یو عدالت کې یو کیس چلیږي یو کیس څه کیس چلیږي تاسو څه وایئ د مړي کیس نه دی د غلا کیس نه دی د بل جرم کیس نه دی کم کیس 2 کاله چلیږي یو ماشوم دی تقریبا د 14 کالو ماشوم دی د یو سپی ساتلی و او د په کور کې مور ده پلار هم نشته نور رونه هم نشته خویندې هم نشته په کور کې دغه ماشوم اوسېږي او دا مور یې اوسېږي د دې ماشوم سپی ساتلی و دا به چې د سکول نه راغی نو سپي سره به یې لوبې شروع کړې سپی به یې په صابون باندې ولمبه او صفا به یې که بیا به یې وچ که بیا به یې پې سپریګانې وکړي سپي ته به یې روټۍ واچوله خوراکې به یې ورته واچولې سپی به یې غېږ کې واخېسته پارک ته به لاړه ګرځېده را ګرځېده به نو مور چې دا د دې یو خواهش د انسانه ده چېرې زما دا زوی ما ته پاتې شوی دی او دا به زما د سترګو یخوالی جوړېږي دا به زما په کار راځي زما عزت به کوي دا مور په دې تنګه شوه چې دا خو اړو ما ته سلام نه کوي زما د روټۍ اړو خیال نه ساتي زما کمرې ته راځي نه زما د رنځورتیا د بیمارۍ پوښتنه نه کوي ما ته دا ویم نه چې مور ستا اړه ته څه شوي او څه نه دي شوي عدالت ته لاړلو کیس یې واچو جج ته یې درخواست وکړه عریضه یې وکړه رپورټ یې وکړه جج صاحب زما دغه زوی چې دی پلانکې نومي پلانکې یونیورسټۍ کې کالج کې سبق وایي دا زما تپوس نه کوي زما د حقوقو خیال نه ساتي جج بچی راوغوښته دا کیس شروع دی 2 کاله یې واخیستل دا څه خبره ده که دا اسلام وی نو بچي ته به یې ویلی وی چې دا ستا مور ده که دا تا ونه بخي ته جنت ته نشې تللی ستا د دنیا او د آخرت کامیابي په دې کې ده چې د مور د حقوقو خیال وساته ظالمه سپی پکې لا څه شي سپی خو یو ځناور دی دغې مور نه ته شوی ظالمه د مور عزت کوه د مور اکرام کوه انګریزان دومره بېوقوف دي 2 کاله کیس چلی بهرحال په دې کې به وکیلان او ججان سره کېناستل چېرې څنګه فیصله وکړو 2 کاله وروستو دوی کومه فیصله وکړه تاسو ته پته شته فیصله یې د هغه ماشوم په باره کې وکړه او د سپي په باره کې وکړه مور یې پرېښوده وایي دا ماشوم چې دی دا سپی ده ساتلی دی نو وایي دا ماشوم به د دې سپي خیال ساتي او پروا نه کوي که د مور خیال ساتي او که نه ساتي په کفر کې د ښځو دغه عزت دی خویندو ته ویم ګورې کافران هم دوکه نه کي دا کوم ادارو والا چې ګرځي چې
چې ښځو ته وایي چې رابار شئ او ستاسو حقوق په اسلام کې نشته، ای د الله ظالمي، ښځو ته ویم، خویندو ته ویم، میندو ته نور څه حقوق غواړئ؟ ولې خوښ هم نه ده چې سړو ته په اوږو باندې ورسورې شئ. صرف دغه پاتې دي که نه چې بس دا ښځې هغه خپلو خاوندانو ته په اوږو باندې ورسورې شي او دا لورګانې پلارانو ته په اوږو باندې ورسورې شي، بس دغه پاتې دي. او خویندې ورونو ته نور حقوق خو اسلام نه دي پرېښي. واوره سړی دا به ځي، دا به روټۍ ګټي، دا به پیسې ګټي، دا به مزدوري کوي او دغه به مزدوري به خور ته راوړي، دا به ښځې ته راوړي، دا به لور ته راوړي او دغه خور، دغه لور، دغه ښځه، دغه مور دا به په عزت په کور کې ناستي او چې په څه طریقه یې خوښوي ځان ته به پخلی کوي. هلکه دا عزت شو که نه شو؟ څومره عزت دی د ښځې دپاره. مسلمان، پښتون، اسلام، الله، قرآن ته بنده کړې د مزدورۍ نه او ته وایې نه زه مزدوري کوم، په زوره په ځان باندې لوډ اچې، په زوره ځان تکلیف کې واقع کې، نو دا د ځان سره ظلم دی د ښځې. اسلام تا ته عزت درکړې، کپړې راشه. ښځو چې څومره کپړې اچولي، کمې ښځې خپله دا کپړې مزدوري کړې ده او دا کپړې پې ځان ته اغوستي، خو یا به پلار راولي، یا به رور راولي، یا به تر راولي. او اسلام هم دا وایي چې شا به لور ته کپړې ته راوړه، اسلام هم دا وایي شا به خور ته کپړې ته راوړه، اسلام دا وایي شا به مور ته کپړې ته راوړه، اسلام دا وایي خاوند به ښځې ته کپړې راوړي، خپله به خاوند ښځه د کپړو پسې نه وځي، خور به نه وځي، مور به نه وځي. نو څومره عزت شو، کپړې هم دې وشي، روټۍ هم دې وشوله. قسم په الله اسلام دام وایي چې زوی چې دی دا به مور دپاره کور برابروي، خاوند چې دی د ښځې دپاره به کور برابروي، پلار به د لور دپاره کور برابروي او زوی به د مور دپاره کور برابروي. کور هم دې برابر شو، کپړې هم دې وشولې، د روټۍ کار هم دې برابر شو، د ډاکټر کار هم درته په کور کې برابرېږي او ښځه په خپل کور کې وزیر اعظم هم ده. هلکه د کور چابیانې چا سره یې؟ تاسو ته ویم زنانو سره یې که نه، د مور سره یې، د ښځې سره یې، د خور سره یې. نو د سړي ټول اختیارات ستا په لاس کې دي. الله د سړي ټول اختیارات تا ته درکړي دي، ته ولې د کور نه بهر وځې؟ ولې خپل الله خفه کې؟ ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې خفه کې؟ اخر ته چې د کوره ووځي نو معاشره به کومه ترقي وکړي؟ زه وایم معاشره به ډېر غټ فساد کې واقع شي. نو ښځه ته چې اسلام کوم عزت ورکړی دی، والله العظیم دا یو دین هم نشي ورکولی. زما رونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شوی نو د دې نه مخکې به ما درته بار بار ویلي، عربو د ټولې دنیا خلکو دوی به د ښځو سره انتهایی درجه ظلمونه کول، بلکې ښځه به انسان هم نه ګاڼه. هغوی به ویل دا یو کسیب، یو شیطان، یو ګنده روح دی، صرف سړی به ترې خپلې فایدې اخلي، خپل کارونه به پرې برابروي او نور به د خرو، د غواګانو او د سنډاګانو د سپو غوندې په خور باندې تړلي. زما ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې تشریف فرما دی او قیس ابن عاصم د بنو تمیم قبیلې سردار دی. دا ورته راشي، ورته وایي د الله رسوله مونږ به د بوتانو عبادت کوو، د الله رسوله مونږ به د تیږو عبادت کوو، مونږ به د ونو د بوټو عبادت کوو، مونږ به ظلمونه کول. ښه دی د الله رسوله چې تا الله راولېږلې، د الله رسوله وایي مونږ به دومره ظلمونه کول چې ما خپلې لونه چې دي دا ژوندی خښې کړي دي. وایي د الله رسوله یو قصه درته کوم چې الله به مې ماف کړي که نه. د الله رسوله وایي زه پلانکي ملک ته د تجارت دپاره تلم او وایي زما د ښځې ماشوم دی په ګېډه باندې حمل دی، نو ما ښځې ته دا وصیت وکړه چې زما ښځې زه خو د کوره وځم تجارت دپاره ځم، کال به نه یم، 2 کاله به نه یم، 10 کاله به نه یم. نو ګوره کالک وشو د ښایسته حفاظت یې کوه، او که جینۍ وشوله نو ګوره چې ژوندۍ ښخه کې پرې نه دي، مړه یې که ختمه یې که. چا به څه کول؟ امام رازي صاحب په خپل تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې دوی به څه کول؟ یا به لونه د دې وجې نه وجلې خپل بچي چې دوی زمونږ په مال کې شریکېږي، دوی به موږ سره روټۍ خوري، دا دومره روټۍ به د کوم ځای نه نلم. زما او ستا عقیده داسې ده، خاندانی منصوبه بندی دې ته وایي که نه. 2 بچے سب سے اچھے. هلکه
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. دا هغه زنانو سره تاسو ودونه وکړئ چې هغه ډېر بچي راوړي، ځکه د قیامت په ورځ باندې به زه په تاسو فخر کوم، په نورو پیغمبرانو، په نورو امتونو، چې زما امت ډېر دی ډېر، او چې بچي دې ډېر راوړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی په دې فخر کې مرسته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ باندې دغې سړي دغې ښځې ته چې ډېر مسلمانان بچي راولي په خپل لاسونو مبارکو باندې د کوثر اوبه ولې نه ورکوي؟ خامخا به یې ورکوي. زما ورونو برحال دغه قیس ابن عاصم د بنو تمیم سردار دا وایي زه لاړم مسافرۍ ته، څلور پنځه کاله بعد کور ته راغلم. چې راغلم نو څه ګورم چې په کور کې یو ماشومه ده. وایي ما ورته وویل چې دا څوک ده؟ وایي ما ته وایي چې دا د پلانکۍ ښځې لور ده. نو وایي ما ورته وویل چې ښه. وایي زه ګورم دا ماشومه څارم، ډېره ښکلې ماشومه ده، ډېره هغه اخلاقي ماشومه ده، ډېره هوښیاره ماشومه ده، د الله رسوله ګرځي را ګرځي. وای ما ته پته ولګېدله چې دا ماشومه خو ډېر وخت شو چې زه راغلی یم او دا کور ته نه ځي، څه چل شته؟ ښځه مې راوغوښته چې زما ښځې راشه دا ماشومه څوک د ټیک خبره کوه. وایي هغه ما ته په ژړا شوله چې ستا د یېرې نه ما دا د ترور کره لیږلې وه، هلته به کله کله زه ورتلم، پی به مې ورکولې. ما ویل چې نن به ته راځې، سبا به راځې، ستا د راتلو خو ما ته پته نه وه. دا څلور پنځه کاله وروستو ته رالې، دا د ترور کره غټه شوې ده، خو دا ما پیژني چې دا زما مور ده، دا د خپل کور پیژني چې دا زمونږ کور دی، زما خاوند ده، دا ستا لور ده. وایي زه م خوشحاله شوم چې زه لور دې غټه شوې ده، نو چونکې زه خو د قبیلې سردار وم، د دې نه یارېدم چې ما ته به د خپل عرب ملګري پیغور راکوي چې ستا په کور کې لور ده. ته څنګه سردار یې، ته څنګه مشر یې، ته څنګه بادشاه یې؟ ستا دا لور به بله ورځ بل ته ودیږي او ته به سرداري کې، ته به ملکي او خاني کې. وایي دې خبرو چې دی زه راوپارولم د الله رسوله. وایي لور به م را سره مینه کوله او ما به م ورسره مینه کوله، خو وایي کله چې دا غیرت او دا عربیت دا جاهلیت په ما کې راوچت شو د الله رسوله، نو وایي ښځې ته مې یو بانه جوړه کړه چې پلانکي علاقې ته ځمه، هلته د چا واده دی، پارټي ده، او دا لور مې پاکه ساکه ولم به ودام ځان سره به وځم. د الله رسوله وایي ښځه هم را باندې پوه شوه. ښځه راته خپو ته را پرېوته چې ګزاره وکړه، ستا لور ده، ګوره هېڅ څه م ورته ونه وی. وایي دا ماشومه ما سره په مینه او محبت را روانه شوه. لور پلار سره ډېره مینه کوي. وایي څنګه چې یو لور د خپل محبت کوونکي پلار سره مینه کوي، د لور هم ما سره مینه شروع کړه، پاکې کپړې د الله رسوله واچولې او ما سره را روانه شوله. وایي ما ځان سره یو کوداله راواغېستله. وایي ما ویل چې لورې ته څه خوشحاله کېږي، اوس به زه تا خښوم، اوس به زه خپل ضد پوره کوم، اوس به زه خپله خاني او غیرت ښکاره کوم، زما لورې زه تا نه پرېږدم. وایي لور را سره را روانه ده، اما نه تپوس کوي چې پلار جانه چېرته مې بوځي؟ وایي زه د غصې نه جواب نه ورکوم. ما ته وایي پلار جانه کومې پاټۍ ته مې بوځي، د چا واده دی، څه چل دی؟ وایي زه د غصې نه جواب نه ورکوم، سر مې داسې نیغ کړی دی او په زړه کې دا ویم چې اوس به کوم ځای کې تا ته کنده وکاږم او هلته به دې ورغورځوم او خوښوم به دې. د الله رسوله وایي دا ما نه تپوسونه کوي، کله زما نه مخکې شي، کله زما نه وروستو شي، کله د کانو سره لوبې کوي، په شګو کې منډې را منډې وایي، او وایي ما سره کودال او بیلچه په لاس کې ده، او زه وایم چې اوس به درته په کوم ځنګل کې نخلستان کې د کجورو په باغ کې یو غټه کنده وکاږم، او دا ستا دا شرم ستا دا عاجزي دا به د ټول عمر دپاره پټوم. وایي روان یم د کجوري او باغ ته ورسېدم د الله رسوله. ویلته مې یو کنده وویسته، چې کنده مې شروع کړه، ډېره سخته ګرمي ده، ماسپښین دی، نور زمونږ په سر دی. د الله رسوله وایي کله به چې وایي زه خولې شم، وایي د دې په غاړه کې یو نرۍ لوپټه وه، وایي دې به را منډه کړه، دا خولې به ما ته وچې کړلې. چې پلاره ته خو خولې او راته څه وایي د الله رسوله چې زه بیا به مازدیګر کې راشو چې نور کمزوره شي، پلار جانه بیا به راشو، بیا به دا کنده وباسې، تا خو ځان ډېر ستړی که زما پلار جانه. وایي هغې ته پته نشته چې پلار ظالم به دا اوس په دې کنده کې ژوندی ښخوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم جاړي، صحابه هم جاړي، خپله دغه صحابي چې دی قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنه دا هم جاړي. د صحابو دا خواهش پیدا شو چې دا صحابي د خپله قصه بنده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه په اوښکو باندې لمده شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې جاړي. د الله رسول وایي
جهالت او ناپوهي و موږ نه پوهېدو موږ ویل دا موږ ښه کار کوو دا د غیرت کار کوو د الله رسوله موږ به وایي ماشومان یې راونیولې ژوندی به هم قتلولې ژوندی به هم ښخولې موږ ته ښځه دا بې عزته مخلوق ښکارېده لور راته بې عزته مخلوق ښکارېده د الله رسوله وایي کله به چې په ما باندې شګه پرېوتله نو دا به راله وایي په خپلو لاسونو باندې به زما د سترګو نه زما د مخ نه شګه پاکه کړه او اوس دې بچی ته پته نه لګي چې دا پلار دا به ما سره څه کوي وایي د الله رسوله کنده چې دومره شوه چې زما بچی پکې پټېږي وایي ما بچی د لاس نه راونیوله وایي کنده کې مې ورګزار کړه دا یو لاس مې نه سره دې په سر باندې ایښی او په بل لاس باندې په دې خاورې اچوم وایي ما ته وایي پلاره ما چرته پروګرام ته پاټۍ ته مه بوځه ما ترور کره مه بوځه ما نیا کره مه بوځه زه نه ځم خو پرې مې ده وایي دې ماشومې دا ویل کېږي چې دا په دې باندې ما ته پلار په غوسه دی چې پاټي ته یې بوځم نیا کرې بوځم په دې باندې به پیسې ولګي کرۍ به پرې راشي وایي ما ته وایي چې پلار جانه ما ممله کوه ما پرېږده ښه زه نیا کره نه ځم زه پاټۍ ته نه ځم ما ته چکر مه راکوه ما خپلې مور ته پرېږده زه خپل کور ته ځم د الله رسول وایي ما چې سوچ وکړ که دا اوس کور ته لاړه شي دا به چاته ودیږي دا به د چا ښځه جوړیږي وایي ما پې همدغه رنګې شګې ور واچولې او ما به پې خاورې ور اچولې یو روایت کې ورسره دام دي د الله رسول وایي دې به ډېرې ښایسته خبرې کولې وایي ما ته اخري الفاظ دا ویل چې دا خلک وایي چې هغه اخري پیغمبر به راځي او بیا به هغه د زنانو حفاظت کوي او بیا به څوک ژوندۍ لورګانې نه ښخوي پلار دا پیغمبر به کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوله وایي هغه لور ما دفنه کړه او اخري الفاظ یې دغه چې پلاره ما څه ظلم کړی دی ولې ما ښخې ما څه ظلم کړی اخر ما څه جرم کړی دی د الله رسول وایي هغه لور مې په خپلو لاسونو باندې ژوندی ښخه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا قصه راته بیا وکړه دغه صحابي ورته بیا د سر نه قصه راونیوله او اخره پورې بیا راورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي شابه دا قصه ماته بیا وکړه درې ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک دا د اوښکو نه ډک دی ږیره مبارکه په اوښکو باندې لمده شوله صحابه هم جاړي د صحابي راپاڅېد د قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنه ته وایي بس کا زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیف ورکړ وګوره دا دې څومره وجړاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ته فرمایي کېنه وایي د ده زړه زخمي دی او د دې علاج زمانه غواړي ورته وایي یاد ساته یې صحابي چې تا ایمان راوړی او ته مسلمان شوی ان الاسلام یهدم ما کان قبله څوک چې اسلام راوړي د هغې نه مخکې چې څومره ظلمونه کړي دي نو الله جل شانه ورته هغه ګناهونه معاف کړي خویندو ته ویم اسلام ښځو ته دومره عزت ورکړی دی مخکې به ښځې ژوندۍ ښخې دي اوس اسلام وایي نه ښځه به په کور کې ناستی او تاسو به ورته مزدوریانې کوئ تاسو به دیړیانې کوئ تاسو به بار ملکونو ته ځئ تاسو به په ګرمیو په یخنۍ کې وځئ دغې زنانو ته د نازک صنف ته به تاسو د ژوند ټول اسباب برابروئ او اوس وخت کې د ښځو سمې مزې دي مخکې خو به هم ښځې چینو ته تللې اوبه به یې راوړلې غرونو ته به تللې اوبه به یې راوړلې او ارټونه به یې راښکله هغه بوقې به یې راښکلې اوبه به یې راایستلې اوس په کورونو کې ورته سړو موټرې ولګولې بټنه ووهه ډیګۍ ډکه شي بس خور مور ښځه دا به ترې اوبه استعمالوي د سړو قدر وکئ د اسلام قدر وکئ او ټولو ښځو ته ویم چې دا ویوئ چې الحمدلله چې الله جل شانه قرآن راوړه الله پیغمبر راولېږه او الله جل شانه دین راولېږه چې موږ له عزت راوباخه دی قرآن دی پیغمبر دی دین دی اسلام دی الله موږ ته عزت راوباخه دمارونو یو بل صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه دا دومره حسینو چې د په شکل او صورت کې به جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اکثر راته دا ډېر ښکلی صحابي و یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ولیدل چې ولیدل نو دا داسې ځوان و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نظر یې راکش کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړ راشه ځوانه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي مسلمان یې وایي نه وایي ډېر ښکلی شکل او صورت الله جل شانه درکړی دی ډېرې ښکلې سترګې الله جل شانه درکړي ډېر ښکلی قد قامت باډي الله جل شانه درکړې ده راځه زه د الله پیغمبر یم چې د جهنم د اور نه دې بچ کړم هغه ورسره خبره ومنله خو ورته وایي د الله رسول دا اوس دې وخت کې ځوانۍ کې دی 15 کال دی د الله رسوله زما نوم دی دحیه کلبي لورې چېرته د یو نیکه نوم دی او که زه اسلام راوړم
ما خو تقریبا 80 جنکیانې ژوندۍ ښخې کړي. اول ورته وایي د الله رسوله ما ډېر غټ ګناهونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اخر څه ګناه دې کړې ده؟ هغه ال نه وی چې د الله رسول به ما نه خفه شي، ما ته به وایي چې ستا اسلام نه قبلېږي، ته مسلمانېدی نه شي، ته زه وځه خپل دین ته واپس ځه. د دې یارې نه ورته د الله رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راټینګ کړ، ورته وایي ته ووایه الله به دې وبخي. وایي څه مې کړي؟ وایي ما 80 جنکیانې د خپلې قبیلې چې دی دا قتل کړي، ځکه د خپل قوم مشر وما، ملک وما، خان صاحب وما، هغوی به جنکیانې به چې وشولې موږ به ورله وم ترې راواغسته او ژوندۍ به هم ښخه کړله. د الله رسول الله به مې ماف کړي. جبرائیل علیه صلات وسلام تشریف راوړو او د الله رسوله دې صحابي دی مسلمان دی دحیه کلبی رضی الله عنه ته ووایه چې الله جل شانه د اسلام راوړلو سره تا ټول ګناهونه معاف کړل. خوشحاله شو، په مسکا شو. بیا خفه دی د الله رسوله د دې نه مرانه یو غټه ګناه شوې ده. د الله رسول الله به مې ماف کړي او که ماف به پې نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي او الله به دې ماف کړي. دحیا ځوانه وایه څه ګناه درنه شوې ده؟ د الله رسول وایي د هغې نه هم غټه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته ما ته ووایې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه کومه غټه ګناه دې کړې؟ د الله رسوله وایي ما خپله یو لور هم ژوندی ښخه کړې. وایي زه د قبیلې سردار وم، د کوره ووتمه، مسافرۍ باندې لاړم، چې کور ته راغلمه چې ګورمه داسې د 2 کالو یو ماشومه ګورمه. وایي ما چې دروازه وواله دا ماشومه خبرې کوي دې وخت کې د 2-3-4 کالو نه. ما چې دروازه وایي د کور واله د الله رسوله یو ماشوم یې راته دروازه کولاو کړه. وایي ما ورته ویل چې من انتي، ته څوک یې؟ وایي ما ته وایي چې انا صاحبة هذه البيت، زه د دې کور مالک یم که نه؟ وایي ما ورته ویل چې انا صاحب هذا البيت، د دې کور مالک خو زه یم. من انتي، ته پکې لا څوک یې؟ وایي ما ته وایي چې زه د دې کور د مالک لور یم او زما د پلار نوم دی دحیه، مسافرۍ ته تللی دی. وایي ما ورته ویل چې انا دحیه، زه دحیه یم. دې وخت کې وایي زما زړه کې لږ مینه او محبت را پیدا شو. وایي هغه زما خپو ته را پرېوتله، زما خپې ښکلولې ښه چې ته زما پلار جانې. د الله رسوله وایي ما هغې کې راواغسته، ښکل مې کړه. وایي چې ما هغې کې راواغستله دستي ما ته د خپلې قبیلې غیرت را یاد شو چې ښه ما ته به د قبیلې خلک وایي چې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه سرداره تا خو به زمونږ لوڼه ژوندۍ نه پرېښودې به دې راغستې چې دا قتل کوي، موږ ته به دې غیرت راچو. او اوس خپله لور چې ستا په کور کې وشوله دا ژوندۍ پرېږدي، دا خو در سره موږ نه منو. د الله رسوله وایي دې غیرت زه مجبوره کړي. ماشومه جنۍ مې وایي د لاس نه ونیوله او اجبار زمونږ د علاقه کې د کور سره نږدې یو زوړ کوی او د الله رسوله وایي ما باندې خپل هغه ظلم، هغه ناپوهي دومره سیوا شوله، د قوم جاهلیت او غیرت په ما باندې د الله رسوله دومره سیوا شو چې ما د خپله وړه ماشومه لور راونیوله. د الله رسوله وایي ښایسته پاکه ماشومه ده، حسین او جمیل او ما سره مینه کوونکې ماشومه ده. د الله رسوله وایي دا مې راونیوله صرف د غیرت د وجې نه. او ما ته وایي چې بابا جانه ما باندې څه کې، ما چېرته بوځې؟ عمر ته ویل چې راځه. اکوی ته مې د الله رسوله ګزار کړله او د پاسه مې پې ویکانې ورګزار کړل. اخري الفاظ یې دا بابا ما څه ګناه کړې، بابا ما څه ظلم کړې، بابا ولې دې کوی ته زه ګزار کړم، ما پې د پاسه کانې ورغورځول او هلته مې شهیده کړله عمره مې کړه د الله رسوله. بیا پکې داسې خلک هم وو صحصحه ابن ناجیه د ایمان هم راوړی رضی الله تعالی عنه. دا د الله رسول ته راغی، د بنو تمیم یو وفد غالبا د هجرت په 9 کال باندې مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې راغی ورته وایي د الله رسوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ایمان دعوت ورکړه، کلمه ویله، مسلمانان شو. د دې قوم مشر چې دی د هغه صحصحه نوم دی، صحصحه. دا د فرزدق شاعر ورته وایي، په عربو کې یو مشهور شاعر تېر شوی، دا د هغه نیکه دا فرزدق ناینسی دی، دا یو ادیب یو شاعر تېر شوی دی د تابعینو په وخت کې. صحصحه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله رسوله د اسلام نه مخکې چې چا نیک کارونه کړي د هغې اجر او ثواب به ورته رسي. وایي او صحصحه ووایه راته زما امتي تا څه نیک کارونه کړي؟ وایي د الله رسوله یو ورځ داسې روان وم، زما نه 2 بلاربې اوښکې ورکې شوې وي، اوښې په خپله اوښ باندې سور شم او ځنګل طرف ته روان شم. چې روان شم نو لار مې ورکه کړله، چې ګورم لور یو رڼا مې په نظر باندې شوله. د الله رسوله وایي زه روان شوم دې رڼا طرف ته، شپه ده، تیاره ده، چې ورنږدې شوم رڼا ته. دا یو کور دی او یو څو زنانه د یو زنانه نه ګر چاپېره ناستې دي او د دوی مخې ته یو بوډا سړی ناست دی، غټ غټ ویښتې دي، غټ غټ بریتونه دي.
او دا سړی ډېر غوسه کې ناست دی وایي ما چې تپوس وکړه ما ته وایي چې دا زنانه ده زما زنانه ده او د حمل بیماره ده بچی کېږي وایي ما ورته ویل چې ښه زه داسې پلانکې یم صعصعه مې نوم دی او زما نه دوه اوښې ورکې شوي دي د هغې د طلب پسې راوتی یم تا ته خو معلومې نه دي وایي دا خبرې م سره کولې وایي دې بوډا بابا په غوسه کې اواز زنانو ته ورکړه ای زنانو که چېرته هلک وشو نو پرېږدئ او که جینۍ وشوله نو ګورئ چې مخې زه ونه ګورم قتل یې کوي مړه یې کوي دا بابا د خپلو ښځو ته اواز ورکوي وایي دې وخت کې اواز وشو زه ناست یم ورسره چې بابا لور وشوله جینۍ وشوله وایي دا بابا پاڅېده او د جینۍ پسې منډه اخیسته چې راواخلي یې ژوندۍ خښه کړي یې قتل کړي یې مړه کړي دا د ښځو عزت و ښځه به چې پیدا شو هغه به خپل عار ګاڼه دا به بې غیرتي ګڼله دا به خپله کمزوري ګڼله دا به ورته شرم ښکارېده دا به ورته کمزوري ښکارېدله دا به ورته بې غیرتوب ښکارېد چې جینۍ به پیدا شو بابا وایي پاڅېد ما کلکونو چې بابا ولې څه چلو شو چې لور پیدا شو ولې څه خبره ده لور څه ګناه کړې ده دا صعصعه رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي دې وخت کې دا مسلمان نه دی وایي ما ته وایي ښه چې دومره غیرتي نو دا دوه بلار بي دا اوښې چې ستا نه کومې ورکې شوي دي دا ما ته پرېږده دا زما شو دا جینۍ د روله ته حفاظت وکړه وایي ما ورسره خبره اوکې کړه لاس مې ورته ورکړه چې دغه دوه اوښې پیدا شولې دا ستا او جینۍ ما ته جینۍ مې ترې راواغېستله الله رسول خپل کور کې به مې ساتله وایي په دې کې مشهور شومه چې صعصعه په دوو بلارګو اوښانو باندې څوک چې خپله لور قتل کوي هغه ته یې ورلیمې قتل کوي دوه اوښانې به درکوي د الله رسوله وایي څه د پاسه 300 جنکیانې ما دغه رنګې د ظالمو پلارانو د پنجو نه ازادې کړلې ما به په خپل کور کې ساتلې او دغه رنګې هغوی مې د ژوندي خښېدو نه ازادي کړي د الله رسوله ما ته به اجر او ثواب ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا ته به ډېر عظیم اجر او ثواب الله جل شانه په دې باندې درکوي او دا داسې صحابي و چې د اسلام نه مخکې مېلمه پالم و د مسافرو عزت به یې کاو د کونډو خیل به یې ساته د یتیمانو خیل به یې ساته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا چې څومره د نیکۍ کارونه کړي دي نو تا ته به الله جل شانه د دې اجر درکوي راځم خپلې موضوع ته محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترینه ښځه هغه ده چې د هغې په اول حمل کې جینۍ وشي جینۍ دا بهترینه ښځه ده هغه ښځه چې هغه واده شوه او اولې جینۍ راوړله رسول الله صلی الله فرمایي دا بختوره ښځه ده دا سپېره ښځه نه ده موږ تاسو پښتانه څه ویو چې لور یې وشوله دا سپېره ښځه ده نه رسول الله صلی الله فرمایي دا بختوره ښځه ده رسول الله صلی الله وسلم صحابو ته فرمایي ای صحابو من عال جاریتین چا چې د دوو جنکیانو لورګانو خیال وساته زوی د لور نه بهتر ونه ګاڼه لور یې ژوندۍ خښه نه کړله د لور خیال یې وساته او دغه لورګانې یا واده شولې یا بلوغت ته ورسېدلې بالغانې شولې او یا مړې شولې نو رسول الله صلی الله فرمایي وایي دغه سړي ته جنت واجب شو ګوره دوه لورګانې چا د هغې حفاظت وکړو زوی د هغه نه بې د لورګانو نه بهتر ونه ګاڼه لورګانې ژوندۍ خښې نه کړلې د لور د تعلیم د دې اخلاقو د دین خیال وساته رسول الله صلی الله فرمایي دغه دوه لورګانې به دغه سړی الله جل شانه به د دوه لورګانو په وجه دغه سړی دغه ښځه جنت ته داخل کې واجب شو ورته جنت یو صحابي راپاڅي د الله رسوله که چا یو لوري د الله رسوله که یو لوري سبب وکړي چا یو لوري اما الله جل شانه به ورته دغه مرتبه ورکړي که چا 3 لورګانې اما الله جل شانه به ورته دغه مرتبه ورکړي زما محترم ورونو لور چې دا عزت دی دا بې عزتي نه ده د کومې ښځې چې لور وشوله او دې پې تندی ترې وکړو د کوم سړي چې لور وشوله او دا پې خفه شوله نو قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه فرمایي یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی د خپل قوم نه به روان شو ولې د لور زیری به ورته ورکړ بل ځای کې الله جل شانه فرمایي چې وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې دوی ته به د جاهلانو ته به د لور زیری ورکړی شو چې پلانکې سړیا لور دې وشوه ای ښځې لور دې وشوله نو ظل وجهه مسودا مخ به تک تور شو د خفګان نه وهو کظیم او د غوسې نه به ډک شو اوس تاسو ته پښتنو کې دا رواج شته او که نشته
موږ تاسو پښتنو کې شته چې لور وشي وای دا خو څلورمه لور ده دی پنځمه لور ده دی لسمه لور ده په هغې باندې خفه شي د قرآن عظیم الشان د دغې آیات مصداق به ګورې ښځه او خاوند وګرځېږئ الله جل شانه د حمد او ثنا ووایه چې په څو وخت کې زما او ستا نه انسان پیدا شي قسم په الله دا خو لا پرېږده چې هلک دی او که جینۍ ده چې چېرته سپی زموږ او ستاسو نه پیدا نه شي زناور پیدا نه شي خره رانه پیدا نه شي خنزیران رانه پیدا نه شي ځکه عملونه زموږ او ستاسو ډېر روان دي نو چې انسان در نه پیدا شو او په بدن باندې په اندامونو باندې روغ دی د الله جل شانه حمد او ثنا ووایه عایشه رضی الله تعالی عنها کور کې ناسته ده یو زنانه راغله یو لوري داسې دي غېږ کې نیولې ده دې لاس کې بلې دې لاس کې وړې وړې ماشومان دي دی لاس کې نیولې عایشې رضی الله عنها ته فرمایي ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي موږ ته څه راکړه موږ وږي یو زه م وږې یم زما لورګانې موږي دي د الله په نوم باندې څه راکړه مضبوط حدیث دی عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا پاسېدله 3 کجورې ورکړی ګوره سایل چې درکره راغی دا ضرور نه ده چې ته ورته زرګونه او لکونه روپۍ ورکړه سایل که چېرته راغی او تا ورته اوس وخت کې 10 روپۍ ورکړي 15 دې ورکړي 1 کجوره دې ورکړه 2 دې ورکړي داسې یو پیالې اوړه دې ورکړل الله جل شانه ترې غاړه ازاده شوه د دقې صدقې اجر به الله درکوي خو اخلاص به ځان کې پیدا کړي د عایشه رضی الله عنها پاسېده او 3 کجورې دغې زنانه ته ورکړل اوس عایشه رضی الله عنها دې زنانه ته ګوري چې دا څه کوي دې زنانه دا کجورې په داسې په لاس کې ونیولې یو بچی ته ورکړه خوله کې بله کجوره راواغستله دې بلې بچی ته یې ورکړه اوس یې لاسونو کې غېږ کې نیولې دې ماشومان یې وږي وي نو دا کجورې زر زر وخوړلې چې وخوړلې نو دې مور ته دې بلې کجورې ته چې لاس ونیو نو مور یې څه چلو که انصافداره مور ده دا کجوره یې راواغسته په منځ باندې داسې نیمه کړه نیمه یوې ته ورکړه نیمه یې بلې ته ورکړه خپله وږې پاتې شوه د عایشې رضی الله تعالی عنها ته دا منظر او دا قصه دا ډېره خوښه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی خبرې که ټوله قصه یې ورته د الف نه یا پورې وکړه د الله رسوله داسې مې وکړله و زنانه داسې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مسکا شو او ورته وایي دې ښځې ته الله جل شانه په دغه عمل باندې جنت واجب که واجب وحی وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د څه سره تعلق ساتي شابه د وحی سره د الله رسوله چې دغې ښځې ته زیری ورکړه چې جنت درته واجب شو په څو کجورو اصل کې په 1 کجوره ځکه 3 کجورې وي یو د یوې حق جوړېده بل د بلې ماشومې دې صرف دا خپله 1 کجوره په منځ باندې نیمه کړله بلکې په نیمه کجوره باندې الله جل شانه دغې ښځې ته جنت واجب که خو چا ته یې ورکه کمزوري جنس ته یې ورکه د ګاونډي لور ته یې ورکه نه چا ته یې ورکه خپلې لور ته یې ورکه او جنت دې واجب شو نو ای خورې تا ته وایم که چېرته دې د خپلې لور دومره عزت وکړه او خیال دې وساته چې نیمه کجوره دې بې وخوړه قسم دې جنت به درته واجب شي ای پلاره که د خپلې لور عزت دې وکړه او نیمه کجوره دې په اخلاص باندې وخوړله په دې نازک صنف باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امتۍ باندې د الله په دې بندګۍ باندې نو الله جل شانه به درته جنت واجب الله دې ول ماته یا تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین